الله الرحمن الرحیم. الخدمت فاونډیشن خیبر پښتونخوا اړخ نه څومره پښتانه وروڼه زموږ دي خویندې دي هغه بهر په مختلف ملکونو کې خصوصا په دې ګلف خلیجي ممالکو کې دي، دوبۍ کې دي، قطر کې دي، کویت کې دي او نور ملکونو کې دي. دنیا په کوم ځای کې هم د هغوی ته زموږ دا پیغام دی چې په دې خیبر پښتونخوا هم د دې وبا نه د پینډیمک نه هماغه متاثره چې کوم بهر دنیا ده. اوس دې وبا د لاسه چې کوم ځای کې لاک ډاون دی زموږ خیبر پښتونخوا تقریبا دا 33-34 ډسټرکټ کې کوم مشکل سره ژوند تېرېږي په هغې کې الخدمت فاونډیشن د لومړنۍ ورځې نه یو ډېر فعال کردار ادا کولو. 3 قسمه موږ سرګرمیانې روانې وې. شروع کې موږ د آګاهي بیداري اویرنس چې ورته موږ وایي هغه مهمه چلو که هغې کې په لکونو سینیټایزر او صابون او ګلاوز او ماسک هم تقسیم کو. ټولو ډسټرکټو کوم د الله په توفیق سره تقسیم کو او ځای په ځای دا بیداري چې خلکو یو بل سره فاصله ساتي چې دا بیماري خوره نه شي. دویم بیا موږ الخدمت فاونډیشن خپل څومره هسپتالونه هغه هم حکومت سره وزیر صحت او نور حکومتي افیشل سره هغه هم شیر کړل چې دا زموږ هسپتالونه دي د دې دومره کیپیسټي ده، دا زموږ آغوش دي، یتیمخانې دي، د دې دومره گنجایش دی که حکومت غواړي نو دا د ایسولیشن دپاره کورنټاین دپاره استعمالولی شي. اوس هم زموږ یو اداره بلکې 2-3 ادارې حکومت هغه کورنټاین دپاره واغستې او یو اداره کې باقاعده مریضان هم راغل. 91 امبولنس دي، 91 امبولنس دي خیبر پښتونخوا الخدمت فاونډیشن سره د ټول لوی تعداد د یو ادارې لحاظ سره په صوبه خیبر پښتونخوا کې هغه هم د عوامو د خدمت دور په دې حالاتو کې هغه لګیا دي خدمتونه کوي. په داسې وخت کې چې خلک په خپلو کورونو پورې محدود دي او هدایت هم دا دي د حکومت اړخ نه هم د WHO اړخ نه او اسلامي نقطه نظر سره چې دا د وبا نوره خوره نه شي نو پکار چې په کورونو کې کورنټاین شي، په خپل کورونو کې پاتې شي. الخدمت فاونډیشن زموږ رضاکار او زموږ پوره سیستم هغه الحمدلله په میدان کې موجود دی. دریم زموږ کار چې کوم دغه فوډ پیکج فراهمي ده نو دا الخدمت فاونډیشن تر اوسه پورې په خیبر پښتونخوا کې 24,000 فوډ پیکج تقسیم کړل. تاسو سره موږ دا گزارش دی مخکې تاسو موږ سره ډېر تعاون کړی دی چې بلا تفریق د رنګ، د نسل، د مذهب، د علاقې، د ژبې الخدمت فاونډیشن دا امدادي کارویانې فوډ پیکج تقسیم دا کوي. ټرانسجنډر کمیونټي سره موږ تعاون وکړو، موږ اقلیتونو سره تعاون وکړو، د هغوی ته هم فوډ پیکج ورسول. ستاسو نه دا گزارش دی چې دا زموږ د اکاونټ نمبر ډیټیل به تاسو سره شیر شي. ادریس بھائی د دې نور ملکونو کې زموږ نور ملګري چې دي هغوی ته په ذریعه باندې تاسو د الخدمت فاونډیشن د دې اکاونټ ته رابطه کولی شئ، ډایرکټ کولی شئ. نو زه د ټولو پښتنو ته دا گزارش کوم چې الخدمت فاونډیشن سره تاسو تعاون وکئ. په دې وخت کې د 7,000 نه زیات والنټیر په خیبر پښتونخوا کې په هره ضلع کې لګیا دی. د فوډ پیکج هم تقسیموي او بغیر څه تفریق د میرټ په بنیاد باندې چې څوک مستحق دي هغه ډیزرو کمیونټي ته دا ستاسو تعاون به رسي. انشاءالله تعالی تعاون منتظر یو.